موږ سره زموږ د مځکې اختیار شته نشته، ژبه مې نشته. چې ژبه نه لري کام نه لري، چې کام نه لري حاکمیت نه لري، چې حاکمیت نه لري مځکه نه لري، او چې مځکه نه لري د ژوند کولو. پښتو ژبه هم له هغه ژبو څخه یوه ژبه ده او قام له هغه قامونو څخه یو قام دی چې ځکه چې د ژبې تعلق د قام د کلتوري عقیدوي ارزښتونو او د روایاتو د اغیز سره دی. هغه د قام په پیژندګلو کې یا په شناخت کې بنیادي کردار لري. زه به پر دغه خبره وکړم چې هغه کردار کم کردار دی. دغه دپاره ما څو ټکي لیکلي دي، دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د قام په پیژندګلوي یا تشخص کې د ژبې کردار داسې دی لکه د سپڼسي چې ملغلرې په پیودلې وي. په قامي تشخص کې ژبه هغه تار دی چې د یوه قام د پیژندګلوي ټول توکي سره پیږي او یو هار ورڅخه جوړوي. دا هار په اصل کې د قامي شعور او تشخص په واضح توګه د نورو قامونو ته څرګندوي. ژبه د ولس په ذهنونو کې د قامي شعور د راویښولو وظیفه ترسره کوي. په قامي شعور او تشخص کې بنیادي فرق دا دی چې د شعور څخه مراد د یوه قام ګډ جذبات، رویې او عقیدې یو له بله سره نښلوي او د اجتماعي شناخت او د مشترکه مقاصدو احساس پیدا کوي. قامي شعور د قام د ارزښتونو، روایاتو، تاریخ او کلتور احاطه کوي. دا په مختلفو بڼو کې څرګندیږي، لکه د قام او وطن سره مینه، قومي افتخار او د ګډې ذمهوارۍ احساس. دارنګه قامي تشخص څخه مراد هغه مخصوصه خصوصیات او صفات دي چې د یو قام پیژندګلو د نورو قامونو سره کوي. د دې مختلف عناصر ترکیبي دي چې په هغه کې ژبه، کلتور، تاریخ، جغرافیه او سیاست شامل دي چې د قام په اجتماعي توګه منفرد کردار سازوي. په دې کې د ژبې بنیادي رول دی ځکه چې د ژبې تعلق د قام د کلتوري عقیدوي ارزښتونو او د روایاتو د اغیز سره دی. ژبه دا ټول شان په خپل داخل کې د معنویت په لحاظ خوندي ساتي. په دې کې د خلکو ډلهیزه حافظه او تجربې شامله دي کوم ته چې موږ فولکلور وایو. دا له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې په تاریخي تسلسل کې سینه په سینه د همدې ژبې له لارې خوندي پاتې سوي دي. ژبه د قام د وګړو ترمنځ اړیکې او پوهاوی اسانه کوي او ټولنیزې اړیکې پیاوړې کوي. د قامي یووالي احساس رامنځته کوي. د قامي یووالي احساس او ټولنیزې اړیکې د قام په وګړو کې قامي شعور ته وده ورکوي. ځکه خو ژبه د حاکمیت او د خپلواکۍ علامت بلل کیږي. د ډیرو قامونو لپاره په ځانګړې توګه د هغه قامونو لپاره چې استعمار شوي دي، زورورو قامونه یې ازادۍ او خپلواکي په زور اشغال کړي وي، د هغوی مورنۍ ژبې د قام په بیا رغونه کې د قامي تشخص او د خپلواکۍ په اخیستلو کې بنیادي رول لوبولی شي. پښتو ژبه هم له هغه ژبو څخه یوه ژبه ده او قام له هغه قامونو څخه یو قام دی چې د استعماري قوتو لخوا اشغال شوی دی. د قام خپل تشخص او حیثیت د لاسه ورکړی. ځکه خو د پښتون قامي تشخص له ګواښ سره مخامخ دی. له ګواښ سره څه بلکې مسخ شوی دی په کثیر لساني هیوادو کې، یعنی په هغه هیوادو کې چیرې چې مختلف قامونه د یوه انتظامي یونټ تر انتظام لاندې وي، په هغه کې زیاتره هغه قامونه خپل تشخص له لاسه ورکوي د کومو قامونو چې ژبه په تعلیم کې نه وي. کومې ژبې چې په تعلیمي نظام کې کارول کیږي د هغه وګړي د خپل تاریخ، کلتور او ارزښتونو سره د درس او د تدریس له لارې پیوند کیږي. له کوچنیوالي څخه د ملي ویاړ او تړاو احساس ورسره پیدا کیږي چې بیا یې پر ټول ژوند اغېز ښکاره کیږي. کومه ژبه چې په کثیرو لساني هیوادو کې د درس او د تدریس ژبه نسي، د تعلیم او نصاب ژبه نسي، د هغه ژبې وګړي
او قام خپل تشخص له لاسه ورکوي ځکه چې ژبه یې له لاسه ورکړې وي. تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ، کومو قامونو چې باچایانې کړي دي هغوی چې له ځانه سره دربار او اقتدار ته خپله ژبه وړې ده، د هغوی حاکمیت او کلتور د ژبې له لارې پر محکومو قامونو اغېزمن شوی دی او د هغوی تشخص یې له منځه وړی دی. په داسې هېوادو کې چې قانوني پاتې شوي دي، یعنې استعمار باچاهي پر کړې ده، تر اوسه پورې په هغوی کې د حاکم قام کلتور ژبې خپله علمي بالادستي ساتلې ده. دوی خپل حاکمیت د لاسه ورکړي، خو ژبه او کلچر یې تر اوسه پورې پر محکومو قومونو باندې باچاهي کوي. ښکاره مثال یې زموږ په خطه کې فارسي او انګریزي ژبې دي. په افغانستان کې د فارسي ژبې تسلط قایم دی، په پاکستان کې د انګریزي ژبې او انګریز د کلتور تسلط دوام لري. په کومو کثیرو لساني هېوادو کې چې پښتانه ژوند کوي هلته پښتو ژبه د دې جبر ښکار ده. دلته چې کوم تعلیمي نظام او نصاب شتون لري په هغه کې نه پښتو به حیثیت ژبه شته او نه پښتون به حیثیت قام شته، ځکه پښتون قام به حیثیت مجموعي د قامي شعور څخه بې برخه پاتې شوی دی. تاسو تعلیم یافته پښتانه وګورئ. زه د هغه پښتنو خبره نه کوم چې غیر تعلیم یافته دي، زه د تعلیم یافته پښتنو خبره کوم چې له دې تعلیمي نظام څخه فارغه شوي دي. هغه که بیروکریټ دی، که جج دی، که وکیل دی، که استاد دی، که سیاستدان دی، لږ د شخصیت ژوره مطالعه وکړئ، د قامي شعور نشتوالی به په پرېمانه توګه په تعلیم یافته سړي کې پکښې وي. دارنګه نو ټول تعلیم یافته خلک د قامي شعور څخه بې برخې دي. شاید چې د ما سره اختلاف وکړي، خو دا یو المیه ده، دا موجوده ده. د هغه لویه وجه په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې نه شتون دی. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، تعلیمي نظام او نصاب د کوچني شعوري روزنه کوي او د اجتماعي قامي شعور په ورکولو کې ونډه اخلي، او دا د مورنۍ ژبې له لارې کیږي. چې مورنۍ ژبه د تعلیمي نظام برخه نه وي نو بیا د هغه قام په وګړو کې قامي شعور نه راځي، بلکې د انفرادیت ښکار کیږي. د پښتون قام لویه المیه دا ده چې د قامي تشخص په لاره کې خنډ ده چې په تعلیمي نظام کې یې ژبه نشته. بله المیه دا ده چې د ډیرو پښتنو بچانو تعلیمي روزنه په کیمپو کې تر یو خاص نصاب لاندې شوې ده او د ځینو بیا د یو خاص نظریاتي چوکاټ دننه تربیه شوې ده. چیرې چې په پښتو ژبه کې تعلیم دی هلته په نصاب کې پښتون نشته. د پښتون تاریخ او کلتور یې د حاکمو ژبو د دانشورانو څخه پور کړی دی، ځکه پښتون قام د یووالي پر ځای د انتشار وخواته زیات مایله دی. تر قامي ګټو یې خپلې نظریاتي، قبیلوي او مسلکي ګټې زیاتې خوښې دي. دا شی د محکومې ژبې له کبله دی. ژبه محکومه ده نو د قام د قامي تشخص څخه بې برخې دي. موږ دا دعوه لرو چې پښتون قام یو حاکم قام پاتې شوی دی. په پیړیو یې پر نیمه وچه باندې باچاهي کړې ده. دا خبره حقیقت هم ده، خو دوی په شخصي او قبیلوي ډول دا حاکمیت کړی دی. د قامي شعور په تناظر کې یې نه دی کړی، ځکه چې ژبه یې په کور په غرو کې پرېښوله، دربار له یې له هغو حاکمو ژبو سره ولاړی، د چا له حاکمیت څخه چې یې په توره ځان خلاص کړی و. په نتیجه کې یې خپل کلتور، ارزښتونه او ژبه د لاسه ورکړه. چې اقتدار ختم سو، هر څه یې ختم سو، نه یې قامي تشخص پاتې سو، نه ژبه پاتې سوه. زه که خو هغه ورځ پر سوشل میډیا د نامتو تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي مرکه اورېدله، ویل یې زه نسلاً پښتون یم، زما تعلق د پښین د ترین قبیلې سره دی. پښتون قام نه دی، بلکې دا نوم د هغه چا لپاره کارول کیږي چې په کرایه باندې له فاتحینو سره په فوج کې وي، چې چیرې ښه ټکانه په لاس ورسي هلته پاتې کیږي. زما پلار ونیکه هم له داسې
یو تاریخ یو فاتح سره هندوستان ته راغلی و او دلته پاتې شو. دا د یو پښتون تاریخ پوه د پښتانه په هکله نظریه ده. دا خبره په نورو قامونو کې ځکه قوت مومي چې پښتون خپله ژبه ورکه کړې ده، ځکه تشخص هم داغداره سوی دی. دا ژبه چې قام ته پېژندګلو ورکوي، ژبه د نورو قامونو او کلتورو ترمنځ د توپیر نښه ده. دا د نورو شیانو په پرتله د یو قام ځانګړی تشخص په تاریخ کې مرسته کوي، د فخر او ځانګړتیا احساس پیاوړی کوي، ځکه چې ژبه د قام د کلتوري میراث مهمه برخه وي چې د هغه تاریخ، دودونه او ارزښتونه رابرسېره کوي. دا سیمهییز او قبیلوي توپیرونه له منځه وړي او د ملي یووالي سمبول ګرځي. ژبه پر قامي سیاست اغیز اچوي، د ژبې پالیسۍ او حقوق ته یې په سیستماتیک طریقه تیاروي. ژبه تش د رابطې وسیله نه ده، ژبه د قام کلتوري او ټولنیز نظام جوړوي. د ژبې الفاظ د دې علامتونه وي. دا علامتونه د خپل پس منظر او پیش منظر په مرسته معنویت پیدا کوي. دا معنویت د روایاتو او ارزښتونو د تاریخي تسلسل نوم دی چې د ولس معنوي شتمني ده. کله چې ژبه د ګواښ سره مخامخ سي، دا ټوله شتمني د ګواښ سره مخامخ کیږي، ځکه چې دا ټوله شتمني د ژبې په تار سره پیلې وي. چې دا تار وشکیږي نو بیا له دې شتمنۍ څخه یو بې معنا انبار جوړیږي. د هر صفت بایلي. د کم قام چې د ژبې تار پریسي، بیا هغه قام د خپلو شتمنیو پر انبار ناست د خپلې ماضي سندرې وایي، په هغه باندې فخر کوي. لکه نن چې پښتانه د خپلې شتمنۍ پر انبار ناست په ماضي فخر کوي. نن زموږ ترجیحات بدل سوي دي. ژبه مې د قامي شعور او تشخص په رغولو کې لومړیتوب نه لري. زموږ په ترجیحاتو کې له سره ستنه مختار مسعود د اردو ژبې یو ښه لیکوال دی، هغه یو ځای لیکي کوم قامونو چې د خپلو ترجیحاتو تعیین نه کوي، د خپلو روایاتو، ارزښتونو او عقیدو حفاظت نه کوي، تش ناربازي د ازادۍ حاصل ګڼي. د هغوی څخه د هغوی د مځکې حق ملکیت، د حکمرانۍ حق او په آخر کې د ژوند کولو حق هم ورڅخه اخیستل کیږي. دی راته ولرې دی خبره دلې دغه کوم سر راغونډوم. تاسو وګورئ، موږ ته زموږ په لاس کې حق حاکمیت شته؟ نشته. موږ سره زموږ د مځکې اختیار شته؟ نشته. موږ سره د ژوند کولو اختیار شته؟ نشته. چې نشته ځکه نشته ژبه مې نشته. چې ژبه نه لري قام نه لري، چې قام نه لري حاکمیت نه لري، چې حاکمیت نه لري مځکه نه لري، او چې مځکه نه لري د ژوند کولو خواهش مه لره. ډېره مننه.